50,000 روپۍ مو ترې ډال کمیټې والا راوکړي. بیا مو راوستو څخه راشي بیا مو هسپتال کې داخل کړو. تاسې ډال کمیټې جمال حسین ګریډي ولیده هغه خپل پیج نه شیر کړي وه. هغه نه علاوه اوس مو راوستو څه جینډي کوی اوس پېښور ته دور واس نشته دی پروت دی مریض څه مو یې بوزو همدا واس وایي. سلام علیکم ټولو عزتمنو قدرمنو کتونکو ته پښتنو ته کورمیوالو ته څومره مو بهر ملک مسافران وروڼه دي د سید نجیب طرف نه تاسو ته ډېر ډېر سلام وي. عزتمنو وروڼو په موبایل سکرین باندې به تاسو د یوه غریب انسان ویډیو لیدلی وي چې نامه یې عاشق حسین دی. تعلق یې ډل سره دی. دا چې کوم دی ډېر زور سیریس بیمار دی او د خپلې خونې چې کوم دی وړو نو که نه اندای سهارا دی. خپلو وړو بچیو سره اوس راغلی دی پېښور ته. بیګا نه بل بیګا ما ته د بچیو ټلیفونونه وکړل موږ کور ته لاړو چې سیده پلیز داسې چال وکړه چې د مو پلار پاره یوه ویډیو وکړه خلکو ته ریکویسټ وکړه چې موږ سره مدد وکړي هیلپ وکړي. نو وړونو بیګا ټول کلی خدای خوشحاله بود لره مطلب ټوله کلی چې خپل واس په مطابق څومره واس و 500 روپۍ 4000 روپۍ واس و نو دغو غریبانو ته چې کومه دی وړونو 50,000 روپۍ چې کومو ډونیشن وشولو هغه اوس یې رابسلی دی پېښور ته. زموږ ټیم ممبر ابراهیم مو ور واستولو. موږ خپل کاظمي چیریټي فاونډیشن طرف نه د هغې انیشیل ټسټو دپاره 20,000 روپۍ اویر کړلې. نو وړونو اکثر که نه موږ ته د کسان یایي چې یاره نجیبه ته څه مثال چونه ویډیو وکړي تاسې خپل نمبر ویلې ویر کوئ که نه. نو هغو خلکو ته زه په دغې ویډیو په ذریعې یو پیغام ورکوم. وړونو لکه موږ کاظمي چیریټي فاونډیشن ته پالیسي دی که نه چې کله مثال چونه ویډیو وشوله هغه ته څومره ډونیشن راغللو هغه مثال چې کله علاج کمپلیټ شو هغه نه بعد هغه چې کوم پند دی که نه هغه مو بل غریب ته بل یتیم ته بل مثال بیمار ته استعمالوو. وړونو که مثال د کاظمي چیریټي فاونډیشن که نه کوم پند مو سره پاتې شوی دی که هغه پند مو سره مثال چونه مو ویډیو وکړو هغې ته ډایرکټ راتللی نه دا مثال د کاس ټوله مکمل کله راټول شول 50,000 روپۍ دغو غریبانو ته ټولې شوي وي چې هغه کې 25,000 روپۍ چې کومې دي انا جانا فولډر زنه مطلب خلي او هغه 25,000 روپیو کې تاسې خپله لږ انصاف وکړئ او یو 25,000 روپیو کې دغه دومره سیریس بیمار هغه په 25,000 روپۍ علاج به وشي. او کورمیوالو وړونو د کاظمي چیریټي فاونډیشن چې کوم د پالیسي جوړه کړې دی هغه صرف او صرف د مقصد لپاره جوړه کړې دی چې کوم کسانو علاج کمپلیټ شي هغه نه پیسې څه پاتې شي هغه بیا داسې غریبانو ته داسې یتیمانو ته او داسې په دار بدار حالاتو کې کوم کسان مبتلا وي هغو ته مثال هغه حق میلو شي. نو دې واجې نه نو موږ پند موجود وو نو فورا ابراهیم ته وویله چې ته دغه د کوم ټیسټونه کېږي د چی کېږي مثال او وړه وړه بچي ورسره دي کلي والا خدای خوشحاله بود لره یو دوه کسان کلي والا سره غلي دي هغه ورسره دي. نو پلیز دغه ته خامخا منډه وکړه. نه هغه کاس چې کوم دی اوس مو مطلب پېښور کې داخل کړلو نو مو بس دغه ویډیو په ذریعې تاسې ټولو کورمیوالو وړاندې دا ګزارش کوو چې پلیز د کاظمي چیریټي فاونډیشن تاسې ښه سپورټ کوئ موږ بھرپور مدد کوئ. هغه کسان چې هغه مثال دا کوشش کوي چې د کاظمي چیریټي فاونډیشن چې کوم دی که نه دا ډیګریډ کړو خو انشاءالله اما په خپل رب ذوالجلال یقین دی اما په خپل خدای یقین دی چې هغه وحده لا شریک دی چې د عزت ذلت چې کوم دی د خدای لاس کې دی. زه لګیا د انسانیت دپاره یم زه لګیا د خدای چې کوم مخلوق دی هغوی خدمت دپاره یم. ندي سیلا زه رب نه غواړم انشاءالله مو چې دا ټوله کورمه میلو شي که نه مو څوک ډیګریډ نشي کوی. خو زه چې د ما کوم میشن دی د ما چې کوم کردار دی انشاءالله د همیشه دپاره به جاري و سري وي او داسې غریبانو لپاره داسې مثال در بدر کسانو آواز به انشاءالله د کاظمي چیریټي فاونډیشن هر ټایم اوچتوي. نو بس دغه ویډیو په ذریعې تاسې ټولو وروڼو ته ګزارش کوم چې پلیز د عاشق حسین د وړو بچیو سره تاسې ښه بھرپور مدد وکړو هیلپ وکړئ. انشاءالله لږ وروسته چې کوم دی موږ بله ویډیو هغه اپلوډ کوو چې هغه ډاکټرانو څه ورته وویله او مزید به هغه څنګه ټریټمنټ کېږي نه انشاءالله هغه به موږ تاسې سره زر شیر کوو. خو پلیز دغه دپاره تاسې موږ څخه ښه بھرپور ډونیشن وکړئ ښه بھرپور مدد وکړئ چې ما که دغه ته موږ ښه بر وخت علاج وکړو. خدای دې ته نوي زندګي ورکړي ویلې څه بچي وړه دي خدای دې ما وکړي خدای دې ما وکړي چې د پلار سیره چې کوم دی دوی نه مثال وریا نشي د پلار خدای زنده لره او ته نه ډېره مننه وړونو خوشحاله آباد اوسئ. ویډیو اینډ کې برب تاسو ولګو سره به څومره د مرګلي څخه کاظمي چیریټي فاونډیشن کې داسې یتیمان غریبان او داسې در بدر حالاتو سره مبتلا کسان مثال سپورټ کوي خدای هغوی ته خپله
هغوی ټوله خپلخوانه هر قسم بیماری او رنځوریو نه محفوظ وساتئ. وروڼو مو سید نجیب ته راکړو اجازات. مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.